نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك وأزواجك وأولادك وآبائك یا مرشدی یا جدی یا رسول الله. هغه بل اتوار مونږه په لفظ وو خبرې شروع کړې وي. تصوف کې چې کوم لفظ وو دی هغې نه مونږه مراد ولایت یا ولایت اغستی و او بیا په لفظ ولی باندې خبرې پکې کړې وې او بیا د ولی تعریفات هم پکې کړو. نن به انشاءالله چې یو اهمه مسله خو نه ده خو خلکو ترې نه جوړه که چې د الله ولی او عام بنده کې څه فرق دی. د الله ولی او عام بنده کې څه فرق دی. نن به انشاءالله مختصراً په دې باندې لږې خبرې کوو. الله تعالی انسان اشرف المخلوقات ګرځولی دی او دا یې په عقل سلیم سره ګرځولی دی چې ده کې الله تعالی یو عقل ایښلی دی په دې سره دی ممتاز ګرځېدلی دی او دا حیوان ناطق دی دغه انسان. خو چې کله په کوم څیز باندې په کوم نعمت باندې الله تعالی دغه انسان د نورو مخلوقاتو نه ممتاز ګرځولی دی هغه څیز استعمالول دی پرېږدي او هغه څیز په المارۍ کې بند کړي او د عام مبلغینو د نام نهادو خلکو په خلو باندې دی د هغې پیروي شروع کړي دغه انسان بیا د ځناورو نه بدتر شي او دغه انسان بیا تر دې حده پورې ورسیږي چې دی د انبیاء کرامو په حق کې بیا نازیبه الفاظ استعمالوي د صحابه کرامو په حق کې د اهل بیتو په حق کې د اولیاو د نیکانو پاکانو په حق کې بیا نازیبه الفاظ استعمالوي ولې چې د عقل په الماره کې بند کړی دی. صرف دا و چې ما د خپلو مشرانو نه اورېدلي دي قرآن احادیث ته دی رجوع نه کوي بس وایي ما د خپلو مشرانو نه دا خبره اورېدلې خپلو مشرانو پورې دغه دین خاص کړی وي نو بیا د الله تعالی د طرف نه خطرناکې فیصلې په دغه خلکو باندې بیا راځي هغه هر شکل کې چې وي. دغه خبرې ولې شروع شوې اول په دې باندې لږه روشنۍ اچوو چې دا کومو خلکو زمونږه په دې ذهنونو کې دا خبره واچوله چې د الله ولی او عام بنده کې هیڅ فرق نشته. دغه ټول دشمنان د اسلام چې د اسلام چې څومره دشمنان دي هغوی دا خبرې زما او ستا ماغزو ته ور واچولي او د دې دپاره واچولي چې د حضور علیه الصلاة والسلام د صحابو د اهل بیتو د اولیاو نیکانو پاکانو خلکو چې کوم عظمت
زما او ستاسو په زړه کې پروت دی، د جمله مسلمانانو په زړه کې پروت دی، دا ترېنه وباسلی شي. او دې دپاره هغه یو شخص منتخب کو چې د هغه نوم محمد بن عبدالوهاب نجدي چې دا په سعودي عرب کې و، او دی د اسلام دشمنۍ دپاره مخې ته راوستو، او د خپل انګریزانو آقاو مشرانو په اشارو باندې چلیدل شروع کړه، او په حجاز کې په سعودي عرب کې چې څونه د صحابه کرامو مزاراتو، د اهل بیتو مزاراتو، د هغې ګستاخي یې شروع کا، او هغه 1400 سال نه جوړ شوي بهترین قبرونه، بهترین مزارات هغه د په بولډیزرو باندې ختم کړل. او د بوتانو په حق کې چې کوم آیاتونه مبارکان نازل شوي په د قرآن عظیم الشان کې، هغه ټول د اولیاو په شان کې، د صحابه کرامو په شان کې چسپان کړ چې دې نه مراد دغه اولیاء دي، دغه صحابه دي. او یو د داسې فتنې تخم یې وکرلو چې اوسه پورې هغه خو رک شو لاړو، خو ټول خلک دغه فتنه کې اخته شول. دغه عبدالوهاب نجدي دغه صحابه کرامو د مزاراتو پروانولو باندې زړه یخ نشو، تر دې حده پورې چې د یو داسې ناکام کوشش وکړو چې د حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ګنبد مبارک ته ګرینایټ بمونه هم کېښودل چې دغه ګنبد هم ختم شو. او اوس هم د هغه چې څونه اولاد دی، د هغې دا کوشش دی چې دا ګنبد خضرا مونږ څنګه ختم کړو. حالانکه په عرب کې نن سبا څونه عیاشي عامه ده، څونه فتنې پکې عامې دي، هغه د وخت د هغه علما یې پسې نه دي شوي، دا یې د ختمولو څوک هم کوشش نه کوي. او راځي د حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د ښایسته ګنبد خضرا پسې شوي دي، تر دې حده پورې چې اوس پکې یو کس پیچډي کړې وه، په دې باندې پیچډي کړې ده چې د حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم دا ګنبد روانول جایز دي، په دې باندې صرف هغه دا پیچډي کړې. حالانکه په دې باندې د خارجي علماو سره چې کوم د سعودي عرب علما نو بهر علماو سره دا بحثونه پې شوي دي، بحثونه په دې باندې شوي دي چې زمونږ چې کوم علماو د حقاني علما د اسلام چې کوم صحیح تصور یې پیش کولو، هغه علماو د سعودي عرب علماو ته وویلې چې موږ ته تاسو د دې خبرې جواب راکوئ چې کله حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله و اصحابه وسلم صحابه کرامو دفن کولو، نو کوم ځای کې دفن کړی؟ هغه د سعودي عرب علماو ورته وویلې چې د حضرت عایشې بیبي رضی الله تعالی عنها کور کې په یو کوټه کې چې کوم ځای کې هغې روح مبارک ورکړی و، هلته یې دفن کړو. نو صحابه کرامو زمونږ د سني علما ورته وویلې چې صحابه کرامو کله حضور علیه الصلاة والسلام دفن کولو، نو آیا د کوټې چت یې لرې کړو دفن یې کړو که نه د کوټې د چت لاندې دفن کړو؟ هغه د سعودي عرب علما ورته ویل چې نه، د کوټې د چت لاندې دفن کړو. نو علما ورته ویل چې یا ګنبد چت و یا عام چت، یو خبره د دې کې خو څه نشته. د دې جواب آی سره بیا نو داسې ډېر په دې ګنبد باندې دلیلونه شته، خو زموږ اوس دا موضوع نه ده. نو دغه نجدي د ګنبد مبارک دروانولو هم کوششونه وکړل، خو هغې کې ناکامه شو. د اهل بیتو د صحابه کرامو په نومونو باندې چې کومې دروازې وې دي د مسجد حرام، هغه ټولې ختمې کې او د خپل آل سعود نومونه یې پې کېښودل. اوس هم شته دي، تاسو الله د امام بوځي، تاسو هم بوځي، د ټول آل سعود نومونه پې دي. د حرم شریف چې څونه دروازې دي، تقریبا 98 دروازې دي که 99 100 دروازې دي،
په دې ټولو د صحابه کرامو نومونه اوس باب عبدالعزیز دی، باب فهد دی، باب عبدالله دی او نور داسې ټولو باندې د خپل خاندان نومونه کېښودل. هغه د صحابه او د اهل بیت نومونه ختم شو. د عرب شریف چې کوم نوم خپل حجاز مقدس و، د دې خپل نوم حجاز دی، هغه نوم یې ختم کو، سعودي عرب نوم یې پې کېښودلو. کله چې دی د خپل مشن کې کامیابه شو، د ترک خلک لاړه د حجاز نه، نو یهود نصوارا ته بالکل یو موقع ملو شوه او هغوی سعودي عرب ته راتلل شروع کړل. تاسو به چې دا خبره واورئ حیران به هم شئ چې اوس هم مکه معظمه کې انګریزانو فوج موجود دی. هغوی ته باقاعده د خنزیر غوښه میلاویږي، هغوی ته باقاعده شراب میلاویږي، د پاک مقدس ښار کې هغوی ته باقاعده د هغوی چې کوم ضروریات دي هغه ورته میلاویږي. 27 ستمبر په 1930 کې کله چې دا نجدي حکومت قائم شو، د دې په قائمېدو کې یو عظیم الشان جشن هغه وخت شوی چې په دې کې امریکا، برطانیه او ټول چې څونه یورپي ممالکو د ټولو بادشاهانو پکې شرکت وکړو او ډېر پرجوش سره د دغه نجدي حکومت بنیاد یې کېښودلو. هغه عرب چې 1930 پورې یهود نصوارا انګریزان به د هغه نه یریدل، هغه د حجاز د خلکو نوم به چې هغوی واورېدو نو په رپېدو به شو. او د 1930 نه بعد هغه د حجاز خلک د انګریزانو په ګوتو ګډېدل شروع کړي. چې کوم طرف ته وله هغوی اشاره کوي، هغه د حجاز خلک اوس هغه طرف ته ځي. ځکه خو حضرت علامہ اقبال صاحب به فرمایل چې وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے دل سے نکال. حضور علیہ السلام عظمت، مینا، محبت چې د دغه مسلمانانو د زړو نه وباسي، بس دی بیا د هېڅ نه دا ماکوان دي، بس بیا کوي د منځونه، کوي د حجونه، کوي د عمرې، کوي د هر څه، کوي د ورکوي د زکاتونه، دی اوږدې سجدې دې کوي، خو چې د حضور علیه السلام مینه دې ترې وباسه بس دا دې غټ کاوه. او بیا بل شعر کې فرمایلی دي فکر عرب کو دیکھ کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز اور یمن سے نکال. په خپل شعر کې د ټول واقعې ته علامه اقبال صاحب اشاره کړې ده که په د یورپ خلکو که تاسو په حجاز باندې کامیابدل غواړئ نو د اسلام فکر هغه د دې خلکو نه وباسئ، حضور علیه السلام مینه محبت نه وباسئ، تاسو به کامیاب شئ. نو هغه دې شعر کې هغه واقعې ته علامه اقبال صاحب اشاره کړې ده. علماء حقو وقتاً فوقتاً د دغه فتنې د روکتام کوششونه وکړل، که ها عملاً و که تحریراً و که تقریراً و که ظاهراً او که باطناً، هر لحاظ سره علماء حقو د دې مقابله وکړه. وخت سره دا سلسله جاری وه، دغه خلکو مختلف نومونه بدل کړه. وخت سره سره کله چې پاکستان د جوړېدو وخت رالو نو د پاکستان جوړېدو کې د دوی ټول اولاد د پاکستان جوړېدو مخالفت وکړو. چې د دې نظریې څونه خلک وو هغه ټولو د پاکستان د جوړېدو مخالفت وکړو. او بیا چې کله بس د حضرت سید جماعت علی شاه صاحب به فرمایل چې که د الله تعالی فضل و کرم نه وي او د حضور علیه السلام نظر عنایت نه وي نو د پاکستان به هیڅ چرې موجود شي. خو بس دا د الله فضل و چې د پاکستان الله تعالی جوړ کو. خو چې کله پاکستان الله تعالی جوړ کو دغه خلکو د بیرونی امداد په ذریعه سره خپل مشن پکې شروع کو. خپل مشن شروع کو، ځای په ځای جماعتونه خپل جوړ کړه، ځای په ځای خپل مدارس، ځای په ځای خپل
هغه عقیدي پرچار دپاره خپل کوششونه شروع کړه او هغه کوششونه تر دې حده پورې راورسېدل چې تاسو لنډ وخت کې وکتل چې د اولیاو د مزاراتو څونه بې حرمتیانې وشو. تاسو لنډ وخت کې وکتل چې څونه علماء حق شهیدان شو. تاسو لنډ وخت کې وکتل چې څونه مسلمانانو وینې توی شو. دا ټول هغه خوارج خلک وو، هغه د شیخ نجدي اولاد و. د هغه اولیاو بې حرمتیانې شروع شوي چې کوم اولیاو برصغیر پاک و هند کې اسلام خور کړی و. د هغه اولیاو بې حرمتیانې شروع شوي چې د هغوی ټوله زندګي په ریاضت او په مجاهدو کې او خلکو ته په خیر رسولو کې تیره شوې وه. د هغه اولیاو بې حرمتیانې او بېعزتیانې شروع شوې چې کله د برصغیر او پاک و هند نه انګریزان تلل نو د انګریزانو په خوله باندې دا خبره وه چې موږ ټول خلک واغستل خو اولیاء هم وانه غستل. د هغه اولیاو بې حرمتیانې شروع شو. د هغه اولیاو بې حرمتیانې او دشمنیانې زما او ستا په دې ملک کې شروع شوي چې د هغوی په باره کې فرید الدین عطار صاحب رحمت الله علیه به فرمایي چې د اولیاو دوستي دا د جنت کنجي د کنجي، چې اولیاو سره د چا مینه وي محبت وي دی به جنت ته داخلیږي. د هغه اولیاو بې حرمتي او د هغې دشمني زما او ستا په دې ملک کې په معاشره کې شروع شوه چې روس کله د دې افغانستان نه تلو نو د هغوی په خولو باندې دا جملې وي چې که دغه افغانستان کې د اولیاو د صحابه کرامو مزارات نه وي نو موږ به په دغه افغانستان کامیاب شو. د هغوی دا جملې وي ولې د هغوی دا دلته تجربه وشوه چې دا دغه اولیاو د دربارونو نه د دوی د قبورو نه اوس هم د الله تعالی د وحدانیت او د حضور علیه الصلاة والسلام د رسالت پیغامات ملاویږي. او هغه اولیاو چې د هغوی په تذکرې سره د الله د رحمتونو باران کیږي، هغه اولیاء چې د هغوی چهرو مبارکو ته به خلکو کتنو ایمان بیرو لکه خونپنجو سرکار رحمت الله علیه، خواجه غریب نواز رحمت الله علیه، داسې ډېر اولیاو په حالاتو کې شته دی چې د هغوی چهرې مبارکو ته چې چاپ کتلي دي بې اختیاره بدمذهبو خلکو کلمې ویلي. هغه اولیاء چې د خلکو باطن به ټیکولو، د خلکو اصلاح به کوله، هغه اولیاء چې د خلکو اخلاقي تربیت به کولو، نن زما ستا په دې ملک کې د دغه عظیمو هستیانو، د دغه پاکو هستیانو، د دغه مقدس هستیانو څونه ګستاخیانې کېږي. څونه چې کوم د پاکستاني عوامو په غوږونو کې دا خبره موجود ده چې زما په شان دي، ستا دا ټول زما او ستا په شان دي. دا خو خاص خلک نه دي او دا خبره زما او ستا غوږونو ته چا راوړلې ده؟ دا د هغه شیخ نجد اولاد روړه، دا هغه د شیخ نجد اولاد روړه. که مونږه عقل نه کار واخلو، الله تعالی چې سم پیدا کړي دي نو مونږ چې دای ته د عقل پیمانې مطابق نظر وکړو نو مونږ ته به پته ولګي چې الله تعالی هر څیز ته یو خاص مقام ورکړی دی، یو خاص درجه ورته ورکړې ده. لکه که مونږ د هفتو ورځو ته وګورو، اتوار، پیر، نه، چهارشنبه، زیارت، دې ورځو ته وګورو، دې کې ټولې ورځې یو شان خو نه دي. د جمعې مبارک ورځ ته الله تعالی یو خاص اهمیت ورکړی دی. سید الایام ورته حضور علیه السلام ویلی دی چې دا د ټولو ورځو سرداره ده. اوس که یو کس وایي چې نه زه د پیر پر ورځ به د جمعې لمونځ کوم، ټولې ورځې خو یو شان دي، ټول ورځ یو شان دي، زه پیر پر ورځ د جمعې لمونځ کوم، هغه به کم عقلي که به نه کړي. ټول کاڼي الله تعالی پیدا کړي دي خو حجر اسود غوندې کاڼې پکې نشته. موتا پې هلته جګړې کوو چې کله لاړ شو حرم شریف ته، د هغې د ښکلولو دپاره موتا پې زور لګو چې زما شونډې د حجر اسود سره ولګېږي. ولې دې ته الله تعالی یو رفعت ورکړی دی، درجه ورته ورکړې ده، عظمت ورکړی دی. پر ورځ د محشر به دغه کاڼې د هغه ښکلولو خلکو د استلام والا د خلکو شفاعت کوي، سفارش به کوي. نو ټولې میاشتې الله تعالی پیدا کړي دي
په رمضان المبارک ته الله تعالی یو ډېره لویه درجه ورکړې ده. اوس که یو کس وایي چې دا ټولې میاشتې خو الله تعالی پیدا کړي دي، زه په رمضان کې روجې نه نیسم، زه په ذوالحجه کې ټولې روجې نیسم، دا به جاهله وي، کمعقل دی. اوس ذوالحجې ته الله تعالی بل شان رفت او درجه ورکړې ده، عظمت یې ورله ورکړی دی چې په یو میاشت کې حج د بیت الله شریف نه کېږي، صرف په ذوالحجه کې کېږي. اوس که یو کس کمعقل شي چې نه زه په ذوالحجه کې حج نه کومه، زه به په شعبان کې حج لزم، دا انتهایی کمعقل انسان دی. اوس ټول غرونه الله تعالی پیدا کړي دي، په هر ځای کې چې غرونه دي دا ټول الله تعالی پیدا کړي دي، خو د غار حرا په شان غر خو پکې نشته کنه، د غار سور په شان غر خو پکې نشته، د کوه طور په شان غر خو پکې نشته، د جبل ابو قبیس په شان غرونه خو پکې نشته، د احد د غر په شان خو پکې غر نشته. هغې ته چې کوم الله تعالی عظمت ورکړی دی، فضیلت ورکړی دی، په دې ټول دنیا کې ښایسته ښایسته ښارونه شته، خو مدینې منورې ته او مکې معظمې ته چې کوم عظمت او رفت او لویه درجه الله ورکړې ده، هغه ټول ښارونو ته الله نه ده ورکړې. په دې ټوله دنیا کې څونه قبرستان دي، هر ځای کې قبرستان شته، خو جنت البقی په شان قبرستان هر ځای کې نشته. کې کم کم خلک آرام فرما دي. په دې ټوله دنیا کې څونه دربارونه دي، د اولیاو دربارونه شته، د صحابه کرامو شته، د هر چا د پلار او د مور قبر شته، خو د نبي علیه الصلاة والسلام د دربار په شان خو د هر چا دربار نه دی. هغې ته الله تعالی یو لوی درجه ورکړې ده، لوی عظمت ورکړی دی چې د هغې د فضیلت په باره کې راځي چې 80,000 فرشتې سلامۍ دپاره یو وخت راشي، د حضور علیه الصلاة والسلام ته خپله سلامي وړاندې کړي، تر ورځ د قیامته پورې بیا د هغه 80,000 فرشتو نمبر بیا نه راځي. د هغې دربار خو داسې لوی شان دی. الله تعالی څونه اوبه پیدا کړي دي، په مخ د ځمکه څونه سمندرونه دي، هرې اوبه خو د زمزم د اوبو په شان نه دي که نه. هغه خلک هم ځان سره روړي چې ټول مخلوق ته یو شان ګوري، چې هر سړی د بس د الله د ولي په شان دی، ورته بیا د زمزم اوبه ځان سره ولې روړي، دا هم الله تعالی پیدا کړي دي که نه. بس دلته مو بشته پاکستان کې، هلته چې لاړ شي په سر یې مږي، په مخ یې مږي، په سینه یې مږي، ولې وایي دې کې برکت دی، دې له الله تعالی ډېر لوی شان ورکړی. نو چې ته ورته ووایې چې دا خو اوبه الله تعالی پیدا کړي، ستا په کور کې چې کم پمپ دی هغه هم الله تعالی پیدا کړي، د دې تخلیق والا خو یو دی، هغه به ورته یار دې له خو الله ډېر لوی شان ورکړی، داسې د الله ولي نه هم الله شان ورکړی دی، داسې د الله ولي نه هم لوی الله شان ورکړی دی. اوس که یو کس کمعقل شي، د 10 روپو لوټ باندې یا د 100 روپو لوټ باندې د قائد اعظم په ځای خپل تصویر ولګوي او دکاندار ته لاړ شي او دکاندار ته وایي چې ماله په دې باندې سودا راکړه، دکاندار چې کله لوټ ته وګوري د ده دا مشاهده پرې لګېدلې وي، دکاندار چې ورته وایي یاره دا لوټ باندې خو د بل چا تصویر دی، نو دی ورته چې ووایي چې یاره قائد اعظم هم زما په شان سړی دی که نه، ولې هم د الله بنده اوس هم د الله بنده ما هغه کې څه فرق دی. هغه سړی دکاندار ورپورې خو وخاندي چې دا ښه لیونی دی، ښه پاګل دی، قائد اعظم ستا په شان کله دی، زه خپل کار کوه او لوټ ورته په مخ باندې لړ کړي. نو که د یو کس دا عقیده وي نو هغه د بیا د قائد اعظم د لوټ په ځای د تصویر په ځای خپل تصویر ولګوي او بیا دې پې لاړ شي سودا دې وکړي چې دله دکاندار څونه عزت ورکوي. بیا که د یو کس دا عقیده وي چې ټول بندګان دا یو شان دي، نو هر چاته د دې بیا وزیر اعظم وایي، وزیر اعظم صاحب څنګه هر چاته دی وزیر اعلی وایي، وزیر اعلی صاحب څنګه وزیر اعلی هم زما ستا په شان انسان دی که نه، هغه خو څه بره نه دی راکوز شوی. هر چاته دی وزیر خارجه هم وایي، هر چاته دی وزیر داخله وایي، هر چاته دی ناظم صاحب وایي، هر چاته دی ڈی ایس پی صاحب وایي، هر چاته دی ایس پی وایي. ولې دا څه بل مخلوق دی چې دا ڈی ایس پی او ایس پی نه، دا هم زما ستا په شان انسانان دي که. هر چاته دی شیخ الحدیث هم وایي، ولې هغه شیخ الحدیث هم زما ستا په شان سړی دی. هر چاته دی شیخ القرآن هم بیا وایي، هغه
شیخ القرآن عالم دین هم زما ستا په شان سړی دی. نو دا که داسې دی کار وکړي نو ستاسو په خیال په د معاشره کې به دی په لیوني باندې خلکو مشهور کړي. دا خو ډېر لیونی سړی، هر چا ته ناظم صاحب وایي، هر چا ته وزیر اعلی وایي، هر چا ته. او هغه دا ناره لګولي دي، هغه که دا ناره لګولي وي چې یاره ټول خلک یو شان دي، تاسو لیوني شوي یئ. وزیر اعظم هم زما په شان سړی دی، وزیر اعلی هم زما په شان سړی دی، او ډي ایس پي هم زما ستاسو په شان سړی دی، انسان دی، بنده دی د الله تعالی. تاسو اوس لیوني شوي چې هغه د ډي ایس پي او ټول ډي ایس پیان یئ، نو هغه پورې به ډېر خلک خاند دي. څنګه چې هر سړی ډي ایس پي نه دی، څنګه چې هر سړی وزیر اعظم نه دی، څنګه چې هر سړی وزیر اعلی نه دی، څنګه چې هر سړی شیخ الحدیث نه دی، څنګه چې هر سړی قاضي اعظم نه دی، څنګه چې هر سړی شیخ الحدیث نه دی، څنګه چې هر سړی ایس پي نه دی، څنګه چې هرې اوبه زمزم نه دي، څنګه چې هر غر د احد د غر په شان نه دی، څنګه چې هر ورځ د جمعې پر د ورځ په شان نه ده، داسې هر بنده د الله ولیم نه دی ګوري. داسې هر بنده د الله ولیم نه دی ګوري چې تاسو زمونږ په غوږونو کې دا خبره خلکو راچوړئ چې د الله ولي، ډرایور تم د الله ولي وایه، کلینډر تم د الله ولي وایه، دکاندار تم د الله ولي وایه، مستری تم د الله ولي وایه، رشوت خور تم د الله ولي، سود خور تم د الله ولي. نو دا که حقیقت ته څوک وګوري که نه، دا د معاشرې ډېر بدترین سړی دی. دا د اسلام بنیاد ختموي لګیا دی، هغه د اسلام عظمت ختموي لګیا دی چې کوم دین چاته عزت ورکړی دی، عظمت یې ورکړی دی، رفت یې ورکړی دی، درجه یې ورته ورکړې ده، هغه درجه ختمول دی کوشش کوي. خو الله تعالی د دې که دی بارها کوششونه وکړي، 100 کاله به اوس برابر شي په 1930 کې، 100 کالو کې دی دا خپل کوشش ناکام وکړو. ولې ناکامه شو؟ چې اخو الله تعالی فرمایلی دي، حدیث قدسی کې راځي چې الله فرمایي چې زه کله یو کس خپل محبوب کم نو حضرت جبرائیل علیه السلام راغواړم، ورته وفرمایم چې اے جبرائیل امینه ما دا فلانکې بنده خپل محبوب وګرځولو، تم ورسره محبت شروع کا او د اسمان د مخلوق ته اعلان وکړه چې دا خلق د اسمان ورسره هم محبت شروع کړي. کله حضرت جبرائیل علیه السلام دا اعلان په اسمانونو کې وکړي، بیا ځمکې ته راکوشي، په ځمکه باندې دا اعلان وکړي اے د ځمکې مخلوقو فلانکې بنده د الله تعالی محبوب شو، د الله ولی شو، اے د ځمکې مخلوق تاسو هغه سره محبت شروع کړئ. کوس یو منبر باندې یو نام نهاد مبلغ لګیا وي، د اولیاو عیبونه لټوي، د اولیاو تنقیس کوي، اولیاو ته د خپل ځان په شان بنده وي. نو حضرت جبرائیل علیه السلام هغه اعلان بیا چېرته لاړو، د هغه اعلان اثر خو به هم وي که نه، داسې خلک به وي چې د الله د اولیاو محبین به وي، د الله تعالی د اولیاو عقیدتمند به وي. که حضرت ذوالنون مصری رحمت الله تعالی علیه په وخت کې یو شخص و، د هغه په غوږونو کې دا خبره چا چولې وه چې د الله ولیان دا هېڅ کې نه دي، او دا عام بندګان دي، بس تم د الله ذکر کوه، هغه چې څنګه د الله ذکر کوي تم کوه. دغه شخص حضرت ذوالنون مصری رحمت الله تعالی علیه ته رالو. حضرت ذوالنون مصری رحمت الله تعالی علیه د فراست په نظر چې ورته وکتل، دې مبارک ورته د سرو زرو یو مدرۍ ورکه چې لاړ شه بچې، اول دا د روټو والا دکان ته یوسه، د روټو والا دکان ته یوسه، هغه ته ووایه چې په دې به ماله څونه روټۍ ته راکړي. بیا د هغې نه بعد د سبزۍ والا دکان ته یوسه، هغه ته به ووایه چې ماله به په دې باندې څونه سبزي راکړي. بیا به د هغې نه بعد د سرو زرو والا دکان ته یوسه، هغه ته به ووایي چې د دې څونه قیمت دی. هغه ځوان مدرۍ نانبایي له یوسله، نانبایي ته یې چې وښوله، هغه چې هغه وکته یاره په دې بدله یو د 10 درهمو روټۍ درکړو. ښه هغه نه یې راوچته که هغه مدرۍ راویړه،
سبزي والا ته سبزي والا چې وکته هغه ورته ویل یاره په دې باندې چند سبزیانې به دله درکړم دا مدرۍ به زما شي هغه نه یې مروچته کړه آخر چې د سوني دکان ته رالو هغه زرګر چې مدرۍ وکتله هغه ورته ډېر قیمت یاد کړو چې دا خو د ډېر قیمت ده هغه مدرۍ واپس ذوالنون مصري رحمت الله تعالی علیه ته د ځوان روړه ورته وایي صاحب دا خو نانبی یو شان قیمت ولګولو سبزی والا یو شان او زرګر بل شان نو حضرت ذوالنون مصري رحمت الله تعالی علیه ورته فرمایي چې د اولیو مثال هم داسې دی چې څوک یې پیژني هغه د زرګر په شان قیمت ورله لګوي هغه والا د زرګر په شان قیمت لګوي هغه والا دې د عزت او د قدر په نظر ګوري او څوک چې نه پیژني هغه د نانبایي او د سبزۍ والا په شان قیمت ورته لګوي د اولیو قدر هغه چا سره وي چې څوک یې پیژني ګوري نو یو آیات مبارک دی د قرآن عظیم الشان کې په صورت انعام کې دی په اومه پاره کې دی که هغه آیات ته زه تاسو وګورو نو ډېر به هر څه واضح شي چاہے کې الله تعالی فرمایي وما من دابة نشته د هیڅ حیوان چې تلونکی وي په ځمکه باندې فی الارض په ځمکه کې ولا طائر یطیر او نه هیڅ مارغه یطیر بجناحیه چې الوزي په دواړو وزرو باندې الا امثالکم مگر دا ټول امتونه یعنی دا ټول مخلوقات امثالکم ستاسو په شان دي الله فرمایي چې په مخ د ځمکه کم زناور ګرځي او په دې هوا کې چې څونه مارغان زما دا مخلوقات الوزي په مخ د ځمکه چې څونه مخلوقات ګرځي امثالکم دا ټول ستاسو په شان مخلوق دی دا ټول ستاسو په شان مخلوق دی نو دې کس ته که دغه آیات مبارک وی چې دا کوم په عقیده کې دا خبره موجوده ده چې یاره ته وایې چې هر شخص د الله د ولی په شان دی نو الله تعالی فرمایلی دي په قرآن عظیم الشان کې په سورة الانعام کې چې څه په مخ د ځمکه ګرځي څه چې په دې هواګانو کې دا مارغان الوزي امثالکم دا ټول ستاسو په شان مخلوق دي آیا ته د خنزیر په شان یې دی به لاجواب شي چې یاره زه خو خنزیر نه یم وایي قرآن کې الله فرمایلی دي چې څه په دې مخ د ځمکه ګرځي دا ټول ستاسو په شان دي ته د سپي په شان یې نو هغه به ورته وایي چې نه زه خو انسان یم زه خو د سپي په شان نشم کېدی وایي قرآن کې الله فرمایلی دي امثالکم په مخ د ځمکه چې سم ګرځي دا ټول ستاسو په شان مخلوق دی ته د میخې په شان یې ته د غوی په شان یې یا هر زناور چې ورته یاد کړي دی به ورته وایي چې نه زه خو انسان یم نو وایي هر څه الله تعالی په خاص درجه کې پیدا کړي دي کنه هر چا دپاره الله تعالی یو خاص فضیلت خلی دی نو د دغه آیات مبارک مطابق به دی بیا څه وایي دی به لاجوابه شي دی به لاجوابه وي بیا قرآن عظیم الشان کې که مونږ لټون وکړو نو ډېر دلایل پکې شته چې د هغې نه معتازو ته دا الله تعالی ښودنه کړې ده چې ګوره خیال کوئ الله زما اولیاء د عامو بندګانو په شان نه دي کړي لکه لومبی آیات مبارک چې هر چا ته تقریبا یاد وي الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون چې الله فرمای خبردار بېشکه زما چې کوم دوستان دي اولیاء دي لا خوف علیهم نه په دنیا کې په دوی باندې څه خوف شته دی خوف مو په تا باندې څنګه راځي په دنیا کې امتحان مو تا ورکو د سکول یریږو چېرې پاس به شو که فیل به شو چېرته رشته ولیږو یاره جنۍ به راکړي او که به رانکړي غم یې را سره فصل وکړو
یاره دا به راته فایده وکړي او که به نه کړي پټې والو میوه واخلو یاره هسې نه طوفان پرې رانه شي ګټه راته ونه کړي نقصان راله رانه کړي څاروي ځان له والو قربانۍ دپاره د خرڅ یاره هسې نه چې دا راته نقصان ونه کړي دغه اولیا د دغه خوف نه عاري دي دی سره د دنیا محبت نشته ولا هم یحزنون او نه به دی په آخرت کې غمجنه وي د عرش د سوري لاندې به ښه په ارام ناست دي نو آیا د هر انسان ولې داسې مثال دی نه یوم یفر المرء من اخیه بل طرف ته الله فرمایي چې دا داسې ورځ ده چې هر سړی به من یوم یفر المرء من اخیه د خپل ورور نه به تښتي د هر سړي به دا خواهشي چې زه دې بچ شم زما ورور دې په عذاب کې وسوځي و امه و ابیه د خپل مور نه به هم تښتي د خپل پلار نه به هم تښتي و صاحبته و بنیه د خپلې بیبي نه به هم تښتي د خپلو بچو نه به هم تښتي چې زه دې بچ شم زما د بچي دې په جهنم کې وسوځي زما د ښځه دې وسوځي زما پلار دې وسوځي او بل طرف ته د اولیاو څه شان دی چې ولا هم یحزنون پای به هیڅ غم نه وي بل آیات مبارک کې الله څه فرمایي چې د اولیاو دوستی تاسو مه پرېږدئ اولیاو سره ملګرتیا اختیاره کوي واصبر نفسک مع الذین یدعون تاسو دا خپل نفسونه قایم وساتئ جوړ وساتئ هغه خلکو سره یدعون ربهم چې د خپل رب عبادت کوي دوی بالغدات والعشی سحر و ماښام هر ټایم د رب په یاد کې مصروفه وي یریدون وجهه او صرف د الله رضا پسې ګرځي د الله رضا غواړي ولا تعد عیناک عنهم او تاسو خپل سترګې د دوی نه مه اړوئ ذره برابر هم د دغه اولیاو نه مخ مه اړوئ ګورئ دغه اولیاو سره ځان قایم وساتئ دا د اولیاو شان دی او بیا فرمایي تريد زینت الحیات الدنیا تاسو خو د دنیا خواهشات غواړئ د دنیا ژوند غواړئ خو دغه اولیا ګورئ تاسو له آخرت ښایسته کوي او بیا الله فرمایي ولا تطع من اغفلنا د هغه چا پسې ګورئ لاړ نه شئ د هغه چا اطاعت نه کوي چې من اغفلنا قلبه عن ذکرنا چې چا زړه زما د ذکر نه غافله شوی دی بل مخکې درته ویلي چې کوم زما په یاد کې مصروف خلک دی هغوی سره ځان جوړ کا هغوی سره ځان منسلک کا هغوی سره ځان پیوست وساته او اخره کې درته وفرمایل ګورې پام کوه هر چا سره ځان نه ګورې هر چا سره ځان پیوست نه کړي کوم خلک چې زما په یاد کې مصروفه دي هغه خلکو سره ځان ټچ وساته ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا هغه چا سره ځان ګورې ټچ نه کړي چې د چا زړه غافله دی د چا زړه زما د یاد نه غافله دی واتبع هواه هغه د خپل خواهشاتو تابعدار دي وکان امره فرطا او د دوی معامله د حد نه تیره وتې ده داسې بل آیات مبارک کې هم وضاحت کیږي د الله د ولیانو چې کوم عمل صالح کوي او د هغه خلکو چې کوم فساق دي فجار دي بدعمله دي بلا من کسب سیئة بلکې هغه څوک چې کسب وکړي د ګناه وحاطت به خطیئته او احاطه وکړي په ده باندې د ده دا ګناه فاولئک اصحاب النار پس دا مرګري دي د جهنم صاحبان د جهنم دي هم فیها خالدون او دوی به په دې کې همیشه وي اوس یو کس بدعمله دی ګناهګار دی فاسق دی فاجر دی رشوت خور دی الله فرمایي چې دا غز ټکانه جهنم دی او تو ورته وینه ته د الله ولی ته د الله ولی
دین پس بیا څه فرمایي الله تعالی والذین آمنوا هغه خلک چې ایمان یې وروړو وعملوا الصالحات او عمل یې وکړو صالح اولئک اصحاب الجنه دا صحابه د جنت دي مرګري د جنت دي هم فیها خالدون دوی به په دې جنت کې همیشه وي اوس د دواړو آیاتو مبارکو ته چې مو تاسو وګورو یو کې د هغه خلکو تذکره ده چې کوم بدعمله خلک دي او دویم ورپسې هغه خلک تذکره ده چې کوم د الله اولیاء صالحین خلک دي چې هغه د جنت مالکان به الله تعالی ګرځوي پاتمه پاره کې الله فرمایي او ومن کان میتن آیا هغه څوک چې وی مړ په کفر کې یا په جهالت کې فاحییناه نو ژوندي کړو مونږه له د لپاره نورا یمشي به ژوندی کړو مونږه دوی په اسلام سره یا په علم سره نور نه مراد علم دی یا اسلام دی یمشي به چې هغه تک کوي په دې علم سره یا په دې خپل دین اسلام سره فی الناس په خلقو کې کمم مثله فی الظلمات آیا دغه شخص د هغه چا په شان دی فی الظلمات چې هغه په تیارو کې دی یو کس د معرفت علم کې روان دی د الله تعالی د معرفت علم ورته حاصل شو پوهه ورته حاصل شو الله فرمای دا کس آیا د هغه کس په شان دی فی الظلمات چې په تیارو کې روان دی لیس بخارج منها چې نوی وتونکې د هغه تیارو نه کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون الله فرمای داسې ښایسته کړی شوي دي دغه کافرانو ته هغه شیونه چې دوی کوم کوي الله فرمایي چې کوم کس ته ما علم ورکو پوهه ورکا دین اسلام مې ورته ورکو او کوم کس په جهل کې دی په تیارو کې دی د کفر په تیارو کې دی هغه شان نشي کېدی اوس یو کس جاهل دی ناپوهه دی هغه ته ته د الله ولی وي او دلته الله تعالی فرمایي چې دا د هغه په شان نه دی نو دا ته بالکل د قرآن مخالف کار کې لګې دا بالکل ته د قرآن مخالف کار کې بل آیات مبارک کې الله فرمایي امن هو قانت په سورۃ الزمر کې 25 پاره کې آیا هغه شخص چې اطاعت کوونکی وي آنا اللیل د شپې په ساعتونو کې ساجدا وقائما چې ساجد وي یعنی سجده کوونکی وي او الله تعالی ته ودریدونکی وي یحذرو او د الله تعالی نه یریږي د الله تعالی د عذابونو نه یریږي ويرجو رحمت ربه او د الله تعالی د رحمت امیدوار وي نو مخکې الله څه فرمایي قل فرمایا اے محبوبه دی مکی معظم خلقو ته هل یستوی الذین هایا هغه خلق برابر دي یعلمون چې پوی دي د الله تعالی په شان باندې پوی دي زما پر رسالت باندې پوی دي هایا هغه خلق برابر دي والذین لا یعلمون هغه خلق سره چې کوم نه پویږي دا آیات مبارک خو خلق په سکولونو باندې لیکي قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون چې فرمایا اے محبوبہ علم والا او بغیر علم والا برابر نشي کېدی خو دینا د تصوف په لحاظ سره چې واخلي چې کوم خلکو ته د الله تعالی د معرفت علم حاصل دی د حقیقت علم حاصل دی د الله ولی ګرځېدلی دی نو آیا هغه خلک چې کوم خلکو ته د الله معرفت نه دی حاصل د الله ولایت نه دی حاصل د الله دوستی نه دی حاصل آیا هغه خلق برابر دی یو بلکې هیڅ چریم نه دی برابر انما یتذکر اولو الالباب بشکا دین پند و نصیحت اخلی هغه خلق چې کوم د خالص عقل خاوندان دي ګوره
داسې ډېر دلایل پېشته دی. آخري آیات مبارک په باندې به اکتفا وکړو. په سورة الاحزاب کې الله تعالی د حضور علیه الصلاة والسلام بیبیانو ته یو عجیبه خطاب فرمایلی دی او فرمایلی دی یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. اے د نبی کریم صلی الله علیه و آله و اصحابه وسلم بیبیانو مبارکو لستن کاحد من النساء، تاسو نه یئ د عامو ښځو په شان ګورئ، ستاسو عامو ښځو په شان نه یئ. ولې نه یئ؟ تاسو ما خپل محبوب د پاره منتخب کړي یئ. ګورئ تاسو ما خپل محبوب د پاره منتخب کړي یئ. تاسو امهات المؤمنین یئ، تاسو د ټولو مؤمنانو میندې یئ. نو تاسو خپل ووایئ چې یو شخص الله تعالی د خپل دوستۍ د پاره قبول کړي، خپل ولایت کې واخلي، خپل دوستۍ کې واخلي، نو ها د هر چا کوجاخلو په شان دی. بیا هېڅ چرېب ده، هېڅ چرېب ده. حدیثو مبارکو کې هم ډېر په دې باندې رڼا موجوده ده چې عام بنده او د الله د ولی درمیان کې ډېر لوی فرق دی. لکه عمر بن الجموح رضی الله تعالی عنہ فرمای چې د حدیث مبارک ته لا يحق العبد حقیقة الایمان، یو بنده به د حقیقت د ایمان ته هغه وخت پورې ونه رسیږي حتی یغضب لله، تر دې چې دی د الله د رضا دپاره چاته غوسه نشي، د ده غوسه کې به هم د الله رضا پرته وي. ویرضا لله، او د الله تعالی د رضا دپاره چا نه راضي نشي. که دی د چا نه راضي کېږي د الله رضا دپاره به راضي کېږي، څه مقصد به پکې نه وي. فاذا فعل ذلك، کله چې دغه کار دی بنده وکړو استحق حقیقت الایمان، نو ده ته به د حقیقت ایمان معلوم شي، دی به د ایمان حقیقت ته ورسیږي. بیا الله فرمایي وان احبائي واولیاء الذین یذکرون بذکری. دغه آیات دغه نقطه کې اوس زمونږ هغه مقصد پروت دی چې الله فرمایي وان احبائي، بېشکه زما محبوبان بندگان چې دي، و اولیاء او زما دوستان چې دي، الذین هغه خلق دي یذکرون بذکری چې د هغوی زما ذکر سره د هغوی ذکر هم کېږي. یذکرون بذکری چې کله زما ذکر کېږي نو زما سره نیکان پاکان بندگان هم یادېږي. واذکر بذکرهم، او کله چې د دوی ذکر کېږي نو د دوی ذکر کې زه یادېږم. نو گویا د دې حدیث مبارک په رڼا کې دا خبره واضحه شوه چې د اولیاو ذکر دا د الله ذکر دی، د الله ذکر دا د ولی ذکر دی. اوس که یا فرید یا فرید زه ویم نو دا حقیقت کې د الله ذکر وکړو، که یا علی یا علی زه ویم دا د الله ذکر وکړو. د حدیث مبارک په رڼا کې که زه د خپل مرشد نارې لګوم دا د حقیقت کې د الله ذکر، دا د الله ذکر کوم، څوک دې نه خبر نه دي. نو آیا د هر بنده ذکر د الله ذکر دی؟ نه، د هر بنده ذکر د الله ذکر نه دی. دا وان احبائي و اولیائی، الله فرمایلی چې کم زما محبوبان بندگان دي، کم زما دوستان بندگان دي، د هغوی تذکره زما تذکره ده، زما تذکره د هغوی تذکره ده. د الله تعالی د ولیانو احوال او د عام بندگانو احوال زموږ ستا په شان نه وي. هغوی باندې چې کوم کیفیات تیریږي د هغې اندازه مو ته هېڅکله هم نشو لګولی چې دی کوم تار کې اوس روان دی. د دغه الله ولی صاحب مبارک رحمت الله تعالی علیه به کله داسې بې حاله اکثر به د خولې مبارکې نه دا وتل تاسو ته څه پته ده په ما څه حال دی، تاسو ته څه پته ده په ما څه حال دی. نو د دغه اولیاو باندې چې کوم کیفیات تیریږي هغه کیفیات په عام بندګانو خو نه وي. د کیفیاتو په لحاظ سره دغه اولیا د عام بنده نه مختلف دي.
لکه دا حدیث مبارک په مخکې درس کې تیر شوی دی. حضرت حارث بن مالک الانصاری رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زه یو ورځ حضور علیه الصلاۃ والسلام دربار رسالت ته تیریدم، داسې ورسره نو حضور علیه الصلاۃ والسلام راته آواز وکړو کیف اصبحت یا حارثو، حارثه نن سحر دې څنګه تیر کو؟ وای ما ورته وفرمیل چې د الله رسوله نن سحر خو ما د ایمان په حالت کې تیر کو، د ایمان حلاوت هغه تازګي راته حاصله وه. وی حضور علیه الصلاۃ والسلام راته وفرمیل چې تا ته په دې دعوه باندې څه دلیل شته؟ تا سره په دې دعوه باندې څه دلیل شته؟ هر دعوې دپاره یو دلیل پکار دی. تا ته څنګه د ایمان لذت او حلاوت حاصل شوی د سحر په وخت کې؟ حضرت حارث رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي اے د الله رسوله زما شپه د الله تعالی په یاد کې تیریږي اور ورځ مې د روجې په حالت کې تیریږي. اے د الله رسوله زما کیفیت داسې دي چې د دې ځمکې نه راته جنت ښکاري، د دې ځمکې نه راته جنت ښکاري چې جنتیان پکې ګورم د جنت په میواجاتو کې په نعمتونو کې په مزو کې دي. اے د الله رسول زما حال داسې دی چې جهنم کې راته جهنمیان ښکاري، چې د جهنم د عذابونو په وجه باندې تکلیف کې دي. اے د الله رسول زما حال داسې دی چې دغه مدینه منورې ځمکې نه راته عرش ښکاري. دا یو صحابي حضور علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي زما د عام بنده به څه حالي، د عام بنده به څه حالي. د الله د ولیانو ډېر لوی کیفیت دي. حضور علیه الصلاۃ والسلام ورته بیا څه فرمایي اے حارثه دغه کیفیت درنه چرته ګورې ضایع نشي، په دې استقامت اختیار کړه. وایي 3 پیرې راته حضور علیه السلام وفرمایي، 3 پیرې راته حضور علیه الصلاۃ والسلام وفرمایي اے حارثه دا کیفیت درنه چرته ختم نشي، په خپل عمل باندې استقامت وکړه، په خپل عمل باندې استقامت وکړه، خپل عمل باندې استقامت وکړه. دغه د الله او د اولیاءو داسې کیفیات دي. ګورئ کنز الخطیب کې لیکلي دي چې یو شخص هغه په هوټل کې ناست و، چې اسکله د هغه نه اخوا میز باندې 2-3 ملګري ناست و، هغه یې هم چې اسکله او دغه د اولیاو په موضوع باندې هغې خبرې کولې. نو هغې په دې موضوع باندې لګیا و چې د اولیا نیکان پاکان خلک د الله په ذکر باندې اوچت شوي دي، دا به زما ستا په شان بندګان دي، تم د الله ذکر کوه. او دی کې خو دونه خیر نشته، څنګه چې د دی وجود دی داسې د ما ستا هم وجود دی. خلک هسې روزګار دي چې دی له ځي راځي، ګینې مو هغې کې خو څه فرق نشته. دا یو هلک دې 2 ملګرو ته لګیا دی، دا یو هلک چې اسکي د دی دې خبرو ته یې غوږ ایښلی دی، هغه چې چای خپله پوره کړه ورپاسېدو دی پسې لاړو، لاس یې ورته میلو. خو دا هلک ډېر زیات پیو، لاړو ورسره لاس میلاوېدولو سره ورته وویل چې څنګه یې پوډري ښي. هغه هلک ورته ګوري وایي زه خو پوډري نه یم، زه خو چرس نه څکم، پوډر نه څکم، نشه نه. وایي پوډري م ستا په شان دی که نه، پوډري م ستا په شان انسان دی که نه. دا هم 2 لاسونه دي، 2 سترګې دي، 2 غوږونه دي، خپې دي. وایي ته چې دی خلکو ته دې ملګرو ته دا ذهن جوړې چې د اولیاو بې ادب یې ترېنه جوړې، ګستاخ یې ترېنه جوړې چې د اولیاو کې هېڅ خیر نشته، دا ټول زما ستا په شان دي. نو که ما تا ته پوډري وویل نو پوډري ستا په شان دی که نه، ولې ته خفه شو؟ ولې پې ته خفه کېږي؟ هر چا ته الله تعالی لوی شان ورکړی دی. ګوره ټولې فرشتې د الله پیدا کرده دي، الله تخلیق دی. حضرت جبرائیل علیه السلام ته پکې ډېر لوی شان میلو دی، حضرت میکائیل علیه السلام ته پکې ډېر شان میلو دی،
حضرت اسرافیل علیہ السلام ته پکې لوی شان ملو دی، حضرت اسرائیل علیہ السلام ته پکې لوی شان ملو دی. ټول کتابونه د الله تعالی نازل شوه دي، الله تعالی د طرف نه راغلي دي. قرآن عظیم الشان ته پکې ډېر لوی شان ملو دی. هر کتاب خو د قرآن عظیم الشان په شان نه دی کنه، هر چا ته الله تعالی یو خپله درجه ورکړې ده، یو خپل رفت والا ورکړی دی. الله تعالی دې موږ ټول د دغه اولیاو د بېدبۍ نه، د ګستاخۍ نه موږ ټول محفوظ وساتي، او پر ورځ د محشر به الله تعالی دې موږ ټول د موږ دا خو زما خو هره دعا کې دا درخواست الله تعالی ته وړاندې وي چې یا الله د خپلو مرشدانو د اولیاو د خپلو دوستانو په خادمانو کې بس موږ شمار کړي. المرء مع من احبه، چې چا سره دی په دنیا کې محبت و پر ورځ د محشر به هغی سره. حضرت شیخ عبدالحق محدث دهلوي رحمت الله علیه به فرمایل چې دې کې بشارت پروت دی هغه چا دپاره، اشهد اللمعات کې لیکي چې د کومو خلکو صلحاو اتقیاو صالحینو علماو سره محبت دی، نو دې کې هغه خلکو سره خلکو دپاره بشارت پروت دی چې د چا اولیاو نیکانو پاکانو سره مینه ده. ورا من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، بخاری شریف حدیث مبارک دی چې الله فرمایي چې چا زما د ولی سره دشمنی وکړه نو فقد آذنته بالحرب، زه هغه سره اعلان جنگ کوم. حضرت ذوالنون مصری رحمت الله تعالی علیه به فرمایل چې چا ته الله تعالی په قهر شي د هغه خوله د اولیاو خلاف کولو شي، که هغه ملا دی، که عالم دی، که عام سړی دی، که ښځه ده، که سړی دی، که هر څوک دی، خو چې هغه ته الله تعالی په قهر شو هغه به د اولیاو خلاف خوله کولاوي. نو دې حدیث مبارک ته چې تاسو وګورئ، من عاد لی ولي فقد آذنته بالحرب، الله فرمایي چې څوک زما ولی سره، څوک زما دوست سره دشمنی کوي نو هغه دې زما جنگ ته تیار شي. یعنی الله فرمایي چې د ده معامله دا زما معامله ده. ګورئ د ده دوستي زما دوستي ده، د سره دشمنی کول دا ګورئ زما سره دشمنی کول. الله تعالی بیا داسې خلک په مقدس به کم رسوا کوي، او کم خلک چې د الله د ولیانو دشمنان دي ای سره ای کې عیبونه لټوي، چې ای کې الله تعالی د عیب نه پاک ګرځولي دي، معصوم دي، محفوظ دي. الله تعالی انبیا کرام معصوم ګرځولي دي او اولیاء نیکان پاکان محفوظ ګرځولي دي. دا خبره د کولو خو نه ده، په نټ باندې دا بیان شروع دی، خو د هغه خلکو بس ماضي لږ تاسو بیا ولټوئ، بس د هغه رستنی ژوند به ګورئ بل شاني. بس دا خبره زه اوس وضاحت سره نشم کولی، خو چې کوم خلک د الله د ولي دشمن وي، د الله ولیانو بس خبرې کوي، سپک وایي، بس لږ غوندې د هغه رستو زندګي بس لږ لاړ شه، تا ته به د هغه حقیقت معلوم شي. دا زما د دې تقریر خلاصه شوه. بس د هغه ټول هر څه به تا ته معلوم شي چې دا د کومې قبیلې سړی دی، دا د کومې قبیلې سړی دی. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. درود شریف وایي اللهم صل علی محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على محمد